خان یو مجاهد چې کوم ځای کې زمونږ د آواز ضرورت راغلی دی نو هلته الف خان شرپو صاحب مونږ ته اویلیبل وي حاضر وي الف خان شرپو صاحب لا بلنه ورکوم چې په دې نننۍ ورځ د خپلو خیالاتو اظهار وکړي کلیپنګ ورته وکړئ جي الف خان شرپو صاحب بسم الله الرحمن الرحیم وی پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نه شي ډسټرکټ سوشل ویلفیر افیسر ډي اس پي سي ټي بیا دلته کې د احساس هسپتال ایم ډي او ورسره بلال مومن صاحب عادل صاحب د سټیټ سیکرټري صاحب خیرات تحصیل ورته پیش کوم دا زما نن ورځ کې شپږمه غونډه ده چې زه اټینډ کوم څه کې کینم څه تعزیري کوم خو په دې زبردسته غونډه چې د یوم ازادۍ ده د 14 اګست ده او په یو داسې وخت کې ده چې موږ ته دوه خوشحالۍ دي یو د مالک حق او یو د ازادۍ ورځ نو ډېره زبردسته غونډه او بیا چې کوم ملګرو دلته کې نغمې وي تلاوت شو نعت شو نو ډېر زبردست انداز کې دا چړ شوي کسان بللي شوي کسان دلته کې راغوستي شي وو ډي اس پي صاحب خبرې وکړې ټولو خبرو سره اتفاق کړو په دغه ما خبرې کولې بل راته یې چټ راکړ نو هغه چې څونه وخت راکړ دغه وخت کې موږ ګرم شو خو زه دا خبره کوم چې هغې خلکو ته وایم هغه بزدله خلکو ته بزدله بېغیرته خلکو ته روز د ازادۍ ده تاسو نن په دې قید کې بند یې څنګه چې ډي اس پي صاحب ووي تاسو نه د خلکو تپوس وکړي چې قید څه ځای دغه دیوال ته ګورئ او بیا دغه ور ته ګوره چې په څه انداز کې به موږ وتښتو څو پېرې دلته په دې هسپتال کې دا ټوله عمله وښلې ده وښلې ده که نه خبر شوې په هغه وجه باندې چې لس په کار دي نو سلیمان صاحب والا 15 کتلي دي او 15 هماغه چې تاسو له پهلوانان ګورئ ځکه چې ستاسو اتفاق بیا ډېر مضبوط دي نو زه خبرېږم ځکه چې په دغه په دې باندې محمد داود صاحب ناست دی هغه په هسپتال هم نظر دی هغه سره مر وخت دغه ټینشن دي چې نن به راسره بیا څه کوي نو تاسو د دې قید نه خو په بله درته ځای میلاوېږي نو په بله تښتئ خو لاندې سورنګې نو لاندې تښتئ خو د دې قیدخانې نه وځئ چونکې دې قیدخانې کې ستاسو بهتري ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده نن موږ په دې سپورټس کمپلیکس کې د سټوډنټانو سره ماشومانو سره خبرې کولې چې نن د څه ورځ ده مجال شته خو ورته پته وه ټیچر ورته دونه ښودلي نو په سټیج باندې ډېر زبردست تقریرونه یو دوه ماشومان وکړل ما یې زه د دغه دوه ماشومانو سره انټرویو کوم هغوی زه په پښتو کې مطمئن نه کړی شوم بس راټه وه ورته یې ریکارډ کړو بس شروع وه خبرې نو موږ به ځان خبرو د دې ورځې لپاره زموږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي عوامو سیکورټي فورسز ادارې خو نن ورځ دا تقاضا کوي هغه خلک چې موږ ازادي نمانځو ډېر خلکه په دې سوشل میډیا باندې د انډیا ایجنټان شته چې هغوی دغه خبرې کوي نو هغوی ته زه دا وایم چې کله سعودي دوبۍ ملیشیا قطر هلته کښېنو هلته کې بیا څه حال وي سر به د سر په شان نو بدماشۍ در باندې کوي دا ملک دی چې په پولیس پسې هم وی ټولنس پسې هم وی په سیاسي پسې هم وی او تا ته چې کوم دی نو پوره اختیار دی نو د آزاد ملک آزادې خوبې وي نن خلک وایي په باجوړو په خیبر کې اپریشن روان دی خو کله هم ورسره دا نه وي چې دغه وزیر اعلی چې موږ په دغه صوبه کې کېنولی دي هغه دستخط کړي نو د حالاتو تناظر ته یې کتلي دي نو د اپریشن اجازت یې ورکړې دي ولې دغه ځای کې چې کوم پولیس او فوج مقابله کوي نو دوی نه مري دوی نه شهیدان کېږي خو دا د وخت ضرورت دی چې دغه ترهګر د دغه باجوړ نه دغه وزیرستان نه وباسي د لږ وخت لپاره مشکلات دي خو انشاءالله باجوړ به یو ورځ د امن کې خواروي خو دغې خلکو سره بله لار نشته د ملک د بدنامولو د ادارې د بدنامولو دا زه دغه کتونکو دپاره دلته کې ما اوري ګوري راشئ ما سره په دلیل او منطق خبرو کې چې په 2018 کې تاسو له پیډر درکړو نو ښه ملک ازاد و غلامان نه وی ښه خوشحاله وی
په 2024 کې 25 کې چې پیډر واغسته نو نن چې کوم تاسو غلامان یې نو بیا دغه ته ګوره چې امریکا کا جویار خې غدار خې سترګې او نظر بیا چرته وي ټرمپ ته وي دا خبرې دي تاسو چې د دې ځای نه وځئ نو غلطا په دې هسپتالونو تاسو نه ټیکېږئ ښه په دې سپینو وریجو او په دې پینډال باندې تاسو نه ټیکېږئ په دې چوکو ډنډو باندې تاسو نه ټیکېږئ عهد به کوئ عزم به کوئ دغه ماحول نه بیا ځان بچ کوئ تاسو بیا لاړ شئ هغې ماحول کې کښېنئ دا تنکي ماشومان دا به دلګانو بېغیرته ما سره الفاظ نشته خو کنځلې وې که نه نو دویم چې دا هر څه مې ورته ویلې وي دا دومره بېغیرته او بزدله خلکه دي او د دې چې څوک سپورټ کوي دغه دلالان دي خو هغه پولیس دی خولس دی خو سیاسي کس دی چې هغه د دغه سپګلرانو د دغه اسپروشو دغه دنده چې زمونږ د بچو بنده ده تاسو دې وخت کې مونږ ته مثال د خودکش بمبار ورکوئ زه خلکو ته وایم چې کوم کور کې څوک ایسکي د ده نه به یا تښتي یا به تخته او یا به احساس منشیات اسپتال ته راولي چې علاج وشي یعنې وجنې دي زموږ په دې علاقه کې څومره زموږ خویندې حلالې کړي څومره بچي حلال کړل نن هغې خلکو ته وایم چې څوک یې سپورټران دي